بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. الاحتجاج بلا دليل أنواع، منها الاستدلال بعدم العلة على عدم الحكم، مثاله القيء. القيء غير ناقض لأنه لم يخرج من السبيلين، والأخ لا يعتق على الأخ لأنه لا ولاد بينهما، وسئل محمد. جیسے دی مخ کی فصل کی دا عظیمت و دا رخصت بیان شوی و منگی تعریفون ہم کری و تقسیم ہم مرلا کرے ہر یو قسم حکم ہم بیان کرے تردید پوری ادلہ اربعہ پورش او دا غی کم لواحقات دی ہم پورش ہوئی وز دا خبر منگتا بیانی چی لکا دا څلور وڑا ادلہ دی څلور وڑا دی څلور نسیوا بعض خلق نور دلائل قائمه دي څلور نه سوا دي، خو هغه موږ د حناف په نسبت دلائل نه دي. دلائل ما غو دا کم شتیر شو کتاب الله سنت اجماع او قیاس. دغه څلور نه سوا نور څوک دلائل چې جوړي هغه ته دلیلونه وین، هغه دلائل نه دي، دلیلونه نه دي. په دې په شرین هغه بیان کوي، خو دې لپاره بیان کوي چې یاد ساتي ګوره دا اوس چې د کوم بیانو دا عزت کوي کله کله وخلق ام د دین دلیل نسی خدا سبو ته جواب کوي چې دا دلایل ندي. ای که اول نمبر الاحتجاج بلا دلیل. اچھا جی، الاحتجاج بلا دلیل انواع. دلیل احتجاج دلیل نیول بغیر د دلیله دې لپاره انواع دي. منها الاستدلال بعدم العله. اول نمبر مريسب استدلال بعدم العله على عدم الحكم. دې څه معنی ده؟ چې وسړی وایي چې علت نه دی موجود لہذا حکم هم نه موجود، دا دلیل جوړي. اصل کې د حکم نه باره علت څوک وي؟ دلیل د حکم دلیل مولوی صاحب دا علت وي، دا سی وي د حکم نه باره دلیل څوک وي؟ علت. چې علت موجود وي نو حکم هم موجود وي، دا سیده کنه ده. د حکم نه باره دلیل څوک وي؟ علت. اوس کې وسړی وایي چې علت موجود وي نو حکم هم موجود وي، لہذا کہ علت نو موجود حکم بم نہیں موجود. خبره څه پوری صحیح ده. دا دیو چې کوم مثالونه ول پیش کړی دي مثالونه کې علت نه ده، علت نه ده. اصل کې علت په دوه قسمه ملي شي. یو هغه علت وی چې دا حکم باغی منحصر وي، حکم صرف او صرف ام دغه علت نه ثابتيږي، او یو هغه علت وی چې حکم هغه پورې منحصر نه علت نه سوام د حکم نور علتونه می. نو مطلق دا خبره کول چې علت نشته حکم نه دا غلطه ده. وای نه شولې به سو ویل سمول علت په څو قسمه نه دوا. یو علت هغه چې هغه پورې حکم منحصر وي، دا حکم صرف او صرف هم د علت نه ثابت وي. په دې قسم کې ک علت لري شي حکم رښتې لري کیږي، علت لري شي حکم هم لري کیږي. دې قسم کې مثال لري روان دي. دویم قسم هغه علت دی چې حکم هغه پورې منحصر نه وي، دی علت دا علت نه سوا نور علتونه مشتري غم دا حکم راوستل شي. نو کدا علت دف شي دې معنی خدا نه ده چې ټول علتونه بنئ او حکم درانه شي. لکه دې لپاره مثال قتل چې دی مولوی صاحب قتل دې ګڼ علتونه دي. یو سړی دی اوچت ځای نه راوغورځېږي دا علت دی، اوبو کې وغورځېږي دا علت دی، اور باندې مړ شي، په توره باندې څوک په مړی لاس کې دي کلاشنکوف وغیرہ ډېر علتونه دي که نه دي. اوس دلته حکم چې قتل دا منحصر په علت کې نه دی. که دلته دا علت لري شي دا معنی نه لري چې هلکه حکم هم څه دا به هم ختمېږي. ولې یو علت نه سوا مثال یو سړی وایي دا سړی مړ نه دی، ولې چت نه نه دی راغورځېدلی. دلته وګورئ عدم علت باندې حکم ونیو، عدمي حکم د باره عدم علت دلیل جوړ کو، دا ټیک نه ده. ولې انحصار پکې نشته، بل څه باندې به مړی کنه. ها په دویم صورت کې دا خبره شته چې هلته علت نه حکم هم سره معدومیږي. نو وایي چې ټول څو قسمه جوړ شو دوا. اوس څوک مطلق دا خبره وکړي مطلق چې هلکه عدم علت دلیل د عدمي حکم دی، دا غلطه ده. مطلق خو نه ده کنه، بلکې یو قسم داسې دی. په پوه شولې وګورئ ښه. منها بعضی بدی کې الاستدلال بعدم العلت، هغه دلیل نیول دي په دې خبره چې علت نشته دی علی عدم الحکم، په څه باندې دلیل نیسي چې حکم به هم نه وي. مثال سره القیء
ډېر آسان سبق دی القي غير ناقض لانه لم يخرج من السبيلين وليس لك برو ګوري یو سړی وای قي چې دا کنه برو ګوري الټي وای دا او دس نه ماتي الټي او دس نه ماتي وای ولی علت نه موجود وای دا او دس ماتوالي د بار دا یو حکم دی علت چې هغه نجاست وتل دي د احد السبيلين دا او دس ماتواله دا یو حکم دی علت دې سره خروج نجاست من احد السبيلين او قيو کې چې کوم دی خروج نجاست کیږي خو احد السبيلين نه هونه دی لہذا علت موجود نشو چې علت نه موجود حکم هم نه موجود او دس هم نه ماتيږي پوه نه شي خبره ما دا دلیل ټیک نه دی ښا اول دیو چې کوم علت جوړ کړي دا علت د سره دی نه چې لکه علت یعنی دغه مکمل علت نه دی چې ودس په علاماتيږي چې کله د احد السبيلين نه نجاست زیاده علت دی نو موږ دغه علت مکمل علت نه دی ریګه دا معنی خو نشته چې دغه اصل کې علت څوک دی خروج نجاست دی اگر ارز نه وزي که احد السبيلين نه یو کده نور بدن نه اینه بدن نه روزي باغې مودس ماتيږي نو اصل علت وليس خروج نجاست من احد السبيلين دا نه دی بلکې څوک دی صرف خروج نجاست دی هغه کولټي وشي په دې کې نجاست وزي او داس په ماتيږي دا دلیل نیول چې الټي وکړل او داس په ماتيږي ځکه علت نه دی موجود چې هغه خروج نجاست من احد السبيلين دی لہذا حکم هم نه موجود دا خبره غلطه ده دلته ځکه څوک چې دی علت جوړ کړي دا مکمل علت نه دی القيو غير ناقض لانه لم يخرج من السبيلين ذكر قيد انه زيد السبيلين بل مثال والاخ لا ياتق على الاخ وليس لغور ووري اورور وي بورور نه ازاديږي دا یو حکم دی یعنی یو سړی د خپل رور غلام دی وای خلی دا نه ازاديږي امام شافعي سی وای موږ حناف وای ازاديږي امام شافعي سی وای د ازادي دو علت چې کم دی یو سړي باندې خپل رشتہ دار چې ازاديږي او رشتہ د ولادت مراد ده پلارتوب زیتوب یعنی کپلار زی واخلی ازاديږي با زی پلار واخلی ازاديږي با او ورور چې ورور واخلی دي کې رشتہ د ولادت دا خود اخوت رشتہ د ولادت رشتہ نشته نو د ازادي دو لپاره علت څوک دی رشتہ د ولادت دا او رشتہ د ولادت ورور چې ورور واخلی بده کې نشته نو علت نشته رشتہ د ولادت نشته لہذا حکم ممنی ازادي کې ممکن ده موږ دغه علت نه کوم چې دا جوړ کړی دی علت څوک دی الا مطلق رشتہ داری چې هغه ظاهر رحمی محرم والا رشتہ چې نکاح ور سره ابدی نه کیږي هغه رشتہ مراد ده رشتہ داری هم وی نکاح ور سره ابدی هم نه کیږي نه کورور یو قبلار یو کوزیو کارڅو وی ولا خورور چې لا یاتقون ازادي ګل الله خپل رور مانی انه لا ولاد بینهما ذکا رشتہ د ولادت د دې دوړو ترمنځ نشته لري امام شافعي زبرای و موږ دا نه منو وسئل محمد ايجب القصاص على شريك السبي قال لا وليس الاكبر وګوري امام محمد صاحب نه چاته پوسو کو چې وسله د سبي سره مرګري شي ماشوم سره په قتل کې یعنی یو ماشوم دی او یو بل غټ سړی دی په شریکه دواړه یو کس مړ کی نه په قتل کې دا غټ سړی د ماشوم سره مرګري شو امام محمد صاحب نه پوسو کو دی غټ سړی نه په قصاص اخیستل کیږي کنه ماشوم خو غیر مکلف دغه نه په قصاص ناخلو دی غټ سړی نه ویلو کنه وینا دغه شوبه پکې رااله یو نه چوانه خستل شو بل نه به ناخلي پوه نه شولې علت یې له بیان کو وایي کدی کې ماشوم غیر مکلف دی ورسېدلې بیت ته پوسو کو وایي چې یو سړی خپل زوی ملکی پلار رباڅي کې زوی ملکی او بل قسم ور سمر کړی شي نو وس پسې حساب کتابي په دغه شریک الاب د پلار سره چې په قتل کې څوک شریک دي دغه نه قصاص اخیستل کیږي کنه محمد سے وینه وس هم نه اخیستل کیږي هغه چې د پلار نه قصاص نه اخیستل کیږي دا شریک چې ورسره دنه هم نه اخیستل کیږي اصله ته اعتراض کوي چلته علت بیان کو چې معصوم سره څوک شریک شو هغه نه قصاص نه اخیستل کیږي ځکه معصوم غیر مکلف دی فکار دار چې پلار سره شریک شي هغه نه قصاص واخیستل شي ولې خو مکلف دی کنه هغه غیر مکلف تو به علت جوړ کوه وای نه شولې به غیر مکلف تو علت تو سره بار د عدم قصاص ته پاره غیر مکلف والے علت د چاو
عدم قصاص. دا غیر مکلف والے په اب کې نه دی موجود، علت نه دی موجود، لہذا هغه حکم نیم نه موجود عدم قصاص، بلکې څه دي شي قصاص دي شي. پوه نه شوي خبره مانی. غیر مکلف والے څه جوړ کړو علت د څه لپاره عدم قصاص. او چې کله شریک الاب وي د پلار سره شریک وي په قتل کې، اب چې کوم دی غیر مکلف نه دی، علت نه دی موجود، چې نه دی حکم هم نه موجود، یعنی عدم قصاص به نه موجود، بلکې څه به موجود وي قصاص. دلته دم عدم علت نه دلیل ونیولو. خیال دې کنه دې وګورئ. وسئل محمد، امام محمد صاحب نے تفسیر شو رحمه الله، ایجب القصاص او قصاص واجبېږي ا شریک السبی چې سره د سبی سره شریک شي. قال امام محمد صاحب ته جواب کی ویل لا ولی لان السبی رفع عنه القلم، کله هغه قلم اوچت شوی. قال سائل ته سوال کی به ویل فوجب بکار دار چې واجب دي شي قصاص، فوجب واجب فوجب دے فعلا دے وجب نه جوړیږي کنه، فوجب غلط دی لکه فعلا کې چا کتابونه کې کفالا نه لکه فوجب ان یجب څه معنا شو، فعلا هذا دے کنه دقه صحیح دی فعلا هذا. فعلا هذا بشری یجب على شریک ان یجب انا مسنشت فعلا هذا نو دا سهل ورته وي بنا پدې باندې کداغه علت فين نو یجب على شریک الاب فکار د شریک الاب باندې قصاص واجب شي قایص پیږي به کنه. ولی وی لان الاب لم يرفع عنه القلم، ابن خو قلم نه دی اوچت شوی، فصار التمسك بعدم العلت. دلته هم دلیل بچاونه او عدم علت خو مزاکو کنه، عدم علت څه وی غیر مکلف والے دغه علت او عدم علت یعنی مکلف والے على عدم الحكم حكم سو عدم قصاص وس عدم علت د وجنبا عدم حكم مراشي یعنی مکلفات د وجنبا قصاص راشي. هذا الک بدی خبره پوه شو لیکنه ما دا بار بار ویل علت څوک دی دلته غیر مکلف والے، حکم یې سو عدم قصاص. چې کله علت نه دی موجود عدم مکلف والے یعنی مکلف دی، حکم هم نه موجود یعنی عدم قصاص، سبب موجود قصاص. هذا بمنزله ما، دا په منزله دې خبره دی یقال شي ویل شي لم يمت فلان فلان دې مړ او کوم ولا گئی دلیل سره لانه لم يسقط من السطح، ذکر بارن را غرزیدل نه دا دلیل صحیح دی. نور علت نمشل کېدل شي ها الا اذا كانت علة الحكم منحصره في معنى، وليس موږ خبره کړې و کچره دا علت داسي چې حکم پدې کې منحصر وي، دا علت بن وي په حکم کې، یعنی دا حکم صرف او صرف د یو علت نه ثابت دی، نو به کې علت ختمي کې حکم هم مسسکی ختمي کې به صحیح ده. الا اذا كانت علة الحكم مگر دا کوي علت د حکم منحصره دا علت بن وي فی معنی په یو معنی کې او داسې معنی چې دا علت دغه معنی ختميږي، علت هم ختميږي، حکم ور سره ختميږي، بس به ټیک ده. فيكون ذلك المعنى لازما للحكم، به دغه معنی د حکم او وی به دغه معنی لازم د حکم د پاره او وی دغه معنی وی دغه معنی داسې معنی چې حکم د پاره صحیح ولې چې لازمه څه وی چې وی علت د حکم منحصر په یو معنی کې، د حکم چې کوم علت دغه یو معنی کې بنوي او دغه معنی د حکم سره لازم وي. توجه لک شان برو ځان پوهه کوي دی عبارت معنی علت چې علت د بن پچا کې یو معنی کې بنوي او دغه معنی د حکم د بارت سي لازم وي، او دا قانون دی چې په انتفاع د لازم سره انتفاع د ملزوم کیږي، ځکه لازم خو لري کیږي چې ملزوم دري شي، که ملزوم به خو لازم خامخای او چې لازمي ملزوم می نو علت منحصر په یو معنی کې او دغه معنی لازم ای د چا د حکم، نو چې کله علت ختم شي امانه به ختميږي، کمانه ختم شي لازم به ختميږي، چې لازم ختميږي نو څوک هم ختميږي ور سره ملزوم پوه نه شولې په علت منحصر پچا کی معنی کې هغه معنی چې لازم ای د چا حکم نه حکم ملزوم وي، چې کله علت ختم شي امانه به ور سره ختميږي، لازم به ختم شي، لازم چې لازم ختم شو امانه ختم شو ملزوم به خپل ختم شي به ټیک ده کدا سینه به صحیح ده. الا اذا كانت علة الحكم مگر دا کې علت د حکم منحصره تندابن وي په یو معنی کې دا سه معنی فيكون وي ذلك المعنى دغه معنی لازم للحكم لازم د حکم وي فيستدل بانتفاعه، اوس دلیل نیول شي په انتفاع دغه معنی باندې
على عدم الحكم د سره پاره په دې خبره چې حکم معدوم دی حکم نشته مثال او مروي عن محمد مثال دې هغه چې امام محسن نے روایت شوی دی انه قال ولد المغصوبه ليس بمذمون لانه ليس بمغصوب لکبر وګورئ مونږ ولد المغصوب چې دی کنه یو سړی مثال په تور چيلې راپټه کی بلار بچی دی چې راپټه کی د غل په کور کې بچی راوړي دې چيلې زمان خوشته خو بچی زمانه نشته محمد صاحب دا خبره کړې ده د چيلې زمان شته بچی نشته چيلې زمان ولشته دا حکم دی علت شته کنه غصب څوک شته غصب شته غصب علت د زمان دی نو چې علت شته غصب حکم بموي زمان پاتې شو چيلې بچي الته علت نشته غصب نشته ولی غصب خو په موجود شي کی او خو وخت چې کله پټو موجود نه وکنه نه بیږي مولوی صاحب غصب کوم ځای کې متحقق کیږي موجود وي نه موجود نه چې نو موجود غصب پکې موجود نشولو چې غصب موجود نشو علت موجود نشو لازم حکم هم نه موجود او دلته زمان چې کوم دی مولوی صاحب زمان دا یو داسې حکم دی چې دا صرف دغه سره دا غصب لازم دی ښا دلته موږ علت جوړ کوڅوک چې هغه یو معنا ده ښا غصب علت بند په یو معنا کې چې غصب دی ویل مو کنه او غصب به لازم د زمان دی د حکم نو چې علت ختم شي کنه یعنی هغه معنا غصب ختم شي غصب هغه لازم دی نو خپل به ملزوم ختميږي هغه حکم څو زمان په نه شوی خبره باندې وګورئ انه قال ولد المغصوبه ليس بمضمون ولد المغصوبه چې دا مضمون نه ولي لانه ليس بمغصوب ذکر دا مغصوب نه دی کنه ولا قصاص على الشاهد في مساله شهود القصاص اذا رجوا بلک بر وګورئ دا به هدايه نکاح کې لراشي کله چې گواهان گواہی ورکی په یو سړي باندې چې هغه د سړي قتل کړي په دې بیګه کنه او مثال دوه گواهان راشي هغه د سړي قتل کړي پلانې چې مړ دې مړ کړي گواہی په ورکړه دا غریب راوستل قتل قصاصا اذا قتل کو په دې کې دی گواهانو کې یو یا دوه رجوع کړ چې موږ دروغ ویلي د نو وجلې دې د گواہی د وجه نه سړی وفات شو کنه شو اوس به د گواهانو نه قصاص اخلو کنه به اخلو وای نه به اخلو محمد صاحب وای پوه نه شولې اگر کدا سړی چې قتل شو کو سوچ می چا د وجه نه قتل شو گواهانو د وجه نه دروغ گواہی کړي وا اوس رجوع وکړه خدا گواهان نه به من قصاص نه اخلو ولې علت نه موجود قتل گواهانو قتل کړي سړی جمع شوی دا خو قاضي مړ کړلو کنه د قاضي نائب مړ کړ گواهانو خو نه دی مړ کړي نو علت د قتل علت د قصاص قتل له قتل او دا قصاص توجه کوي ونیسه قصاص حکم دی علت څوک دی قتل له او دا علت په یو معنی کې باندې یعنی قتل دا سی معنی ده چې دا قتل لازم د قصاص دی قتل څه دی چې کله قتل منتفی شو گواهانو قتل نو کړي قتل منتفی شو لازم ختم شو ملزوم هم ختميږي قصاص وای نه شلې په علت د قصاص څوک دی قتل دی چې کله قتل دا او قتل لازم دی لازم دا علت دا سی معنی کې مناصر دی دا معنی لازمه معنی دا قتل لازم دی د چا سره قصاص سره حکم سره چې کله قتل ختم شو دا لازم قصاص به ختمي کې دا ملزوم نه پیږي نو ورته ولا قصاص على الشاهد گواه باندې به قصاص نه په مسله د شهود القصاص کې اذا رجعوا کله چې دا شهود القصاص چې دي گواهان د قصاص دا رجوع کې لانه ليس بقاتل علت سره مولوی صاحب ذکر گواه چې ليس بقاتل چا چې رجوع کړی دا قاتل خو نه دی نو ځل ته وګورئ دوه صورتونو کې وذلك د دې وجدا دا ان دلته انحصار د علت دا ثابت دی لان الغصب غصب چې دی لازم لزمان الغصب دا زمان غصب لپاره لازم دی زمان غصب حکم ملزوم والقتل او قتل چې دا لان من غصب مناتب دی والقتل قتل چې دی دا یو علت دی خو لازم دی لوجوب القص لوجود یې لوجوبي دال دی کنه صحیح ده لوجود القصاص ها باشته کنه انقبا ولا ټیک دی لګا قلندر گزار خطا نه ذکر لوجوب القصاص بټی کې اگر کدا وجود بم
غلط نه خو بهرحال وجوب ټیک معلومیږي څه شو ما گزار خطا ځکه لاړې بل ځای کې مې باولي کړه والقتل لازم قتل لازم دی لوجوب القصاص د وجوب قصاص لپاره وكذلك التمسك باستصحاب الحال تمسك بعدم الدليل إذ وجود الشيء لا يوجب بقاؤه فيصلح للدفع دون الإلزام ليس الأكبر وقوريكا دو نمبر استصحاب الحال ده اول خو ختم شو کنه اول کم یو عدم علت د وجنه دلیل نیول په ادمي حکم باندې اوس دویم نمبر الاحتجاج بلا دلیل نه دویم نمبر دار دویم نمبر استصحاب الحال استصحاب الحال به جنې ته موږ کتابونه کوي ابقاء ما كان على ما كان تاسو زی معنا کوم تاسو ځکه لګبر وګورئ استصحاب الحال ویل کیږي حال چې دا مرګره کول د ماضی سره په حکم کې وای نه شولې حال مرګره کول د ماضی سره حکم کې ادای لغوي معنی د استصحاب الحال یعنی طلب کول د حال د مرګرته د چا سره ماضی سره څه مطلب دی شي ماضی کې څه حکم او حال کې ملاغه حکم ورکې نو حال د په حکم کې چا سمر کرے کو ماضی سره ماضی کې څه حکم دی حال کې مولا ورکې اگر او په پاکي دي کنه پاکي دل توجه وکې سړی شک کې شی په پاکي کنه پاکي پرون څنګه وي پرون خو پاکي وي بس چې پرون پاکي وي دا حال امر غره کا ماضی سره وسبم پاکي دا کپڑے زما پاکي دي کنه پاکي پرون څنګه وي پرون نه پاکي وي دا حال وسمر غره کا وس نن بم نه پاکي او داس مشته سړی او داس وکړو پورا ماسپخیم او داس وکم غستان شک کې او داس شته کنه شته او شک کې رشته کنه شته مخ کې څه وو کنه چې ها ماضی سے مرګره کا وس پمي اګه مخ کې نه وس چې کړه مې دې کنه مې دې کړه وس ماضی سے مرګره کا پس نشته لري وایي شي خبره من یاد ساتي د استصحاب حال چې دا دلیل یو شی ثابتول نه شي دفع کول شي خو ثبوت نشي کولای ښا دا خبره په دای نکاح کې ده ثبوت یو مسله کې موږ ته تازه تیر شولا ثبوت کولای شي نشي کولای دفع کولای شي مرګرته کولای شي لګا وكذلك التمسك دغه شان تمسك دلیل نیول به استصحاب الحال معنی دام تمسك دلیل نیول دی بیا د دلیل منګول لګول دی په ادم دلیل باندې اذ وجود الشيء لا يوجب بقاؤه دلیل لري مولي چې د دې خبرې چې استصحاب الحال دلیل نه دی د دې لپاره دلیل سره چې دا دلیل نه دی وځکه وجود الشيء چې لا يوجب بقاؤه یو شی چې موجود شي دا خو نه واجبې چې دا باقی پاتې یو شی موجود شي دا نه واجبې چې تل پاتې شي باقی نه پاتې غیر شی نه فلحال موجود وي دې لپاره او دا ضروري دی دا باقی پاتې نو کوبه پرون پاکي وي دا خو نه واجبې چې ننم نه پاکي پرون موجود هغه هغه پاکواله موجودو دا وجود د پاکوالی دا خدا نه واجبې چې بقا د پاکوالی دی سبارم دی پاکي خیرم ده کنه کچره دا خبره وي چې وجود د شی دا دی واجب ولا بقا د شي بس مونږ به ویل استصحاب الحال دلیل دی پرون پاک نن بم پاک دغه وجود د شی چې لا یوجبونه واجبې بقا د شي فیصلح للدفع هذا دفع کار کول شي غیر صلاحیت لري دون الالزام الزام کار نه ور کوي والا هذا پدې معنی خالی تفریق او به بس کوه اوس په تفریق کوي والا هذا قلنا مجهول النسب لو ادعى عليه احد رقا ثم جنى عليه جنايه لا يجب عليه ارش الحر لان ايجاب ارش الحر الزام فلا يثبت بلا دليل وليس یو سړي بل کس باندې دا وکړه چې دا غلام دی رق دی مجهول النسب سړی دی نسب یې دی معلوم بل په دا وکړه وای دا خو غلام دی اصل کې رقیت داوی په وکړه تاسو خبره یاد ساتئ عرش په جنې کنه تاوان کې وسله لاس چانه کټ کی خپل کټ کی وغیرہ تاوانی کنه دا عرش د هر چی کنه دا زیت وی او د غلام هغه کم وی دا خبره ته معلومه ده عرش د غلام کم وی او عرش د حر زیت وی اوس مسله دا یو مجهول النسب دی دی فزروان وی سي بداو کړو وی چې دا غلام دی به ورله دا غڅ اوس وڅ د بدن څخه جزء وغه ولا هلاکو توان پیراله اوس توجه دا توان چې دا ور کوي دا ور هور نه ور کوي دا چا ور کوي
غلام به ورکي حر به نه ورکي وجه سره هغه وي تاسو لغه کې د خپل سبق په پټ کوو ولا هذا قلنا بنا بدی باندې مونږ وایو یعنی استحساب الحال دلیل نه دی ښا مجهول النسب چې لو ادعا علیه احد په دمانه چا دا وکړه رقد غلام والی دا غلام دی به ثم جنا علیه جنایه به بدمانه سے جنایت وکړلو لا يجب علی ارش الحر نه په دې فزرمان ولي سبمانی د حر ارش نه واجبې کی ولی لان ایجاب ارش الحر الزام فلا يثبت وذکر تاسو له برو ګورئ مجهول النسب دی کنه اصل په انسانیت کې آزادواله دی استصحاب الحال ویل کیږي په اصل دلیل نیول پرون څنګه ول لازم به ما غشان دي استصحاب الحال چاته ویل کیږي دلیل نیول په اصل باندې ما هوتا سب وختي تعریف وکړو حال حکم کې ماضی سے مرګره کول ماضی اصل وینو استصحاب الحال لنډدار ویل کیږي دلیل په اصل معنی نیول نو وس یا مجهول النسب دې د بداو وکړه چې دا غلام دی او به دا غڅ عضو تلف کړل نه مونږ وې دا تاوان چې فضل الرحمن ورکی د چا ورکی ماضی ورکی چې غلام والی نو ملي سب د هور هغه نه ورکی غلام والی ورکی اوس کو سو کوئی چې دا خو انسانیت کې اصل حرواله دی دې مجهول النسب کې هم اصل صحیح حروالی لہذا تاوان دي دا څور کی د هور تاوان دی ورکی مونږ وینا ځکه دا دلیل پچاو نیول شو استحساب الحال باندې او به استحساب الحال چې کوم د الزام نشي کولای د خپل معنی یو شی لازمي دی اور ارش په لازمي الزام پیدا نه ورګي ها دفع کولای شي مختم ویل کنه استصحاب الحال چې دی یعنی دلیل په اصل معنی نیول دا الزام نشي راوستله نفس دفع راوستله شي او دلته الزام دی د معنی چې د غلام ارش نه اور ارش به ورکه دا الزام دی کنه دا نشي کولای مثال ورسېدلې کنه جی لأن إيجاب أرش الحر ذكي واجب ول ده حر أرش ده إلزام ده فلا يثبت بلا دليل أو ده نثابتي بغير دليلنا أو دل ده دليل نشتري ملي چې دا حر ده بس صرف دا دلیل ده چې اصل په انسانیت کې حر ده یعنی دلیل په اصل معنی ونیولو دلیل په اصل معنی نیول دل د استصحاب الحال وای چې دلیل ونیولو په استصحاب الحال معنی او استصحاب الحال د الزام کار نه ور کوي لہذا په الزام باندې دلیل نشته بس